او دې ته عرفه ځکه ویل کېږي د معرفت نه ده چې هغه ابراهیم علیه السلام پکې د الله د کور معرفت وکړو، یا پکې حضرت آدم علیه السلام د حوا سره ملاقات وکړو. دا ډېره بهترینه ورځ ده. محترمو احادیثو کې راغلي دي چې څوک دا یو ورځ روژه ونیسي د عرفې په ورځ باندې، نو ده ته الله د تېر کال ګناه معاف کوي او د روان کال ګناه به ته معاف کولی کېږي. څومره لوی بهترینه خبره ده چې په یو روژه باندې انسان د 2 کالو ګناهونه معاف کېږي. او د هغې سره په دې عرفې په ورځ باندې روژه نیول د دې دنیایي فایده نشته. انسان د اختر نه یو ورځ مخکې روژه چې کوم دی ونیسي، ګوګل یې پاک شي، معدې صفا شي، او ورسره چې کوم دی خوراک ته جوړ شي، بېرته خوراک دې تازه شي، معدې صفا شي. او یو کتاب کې راځي یو ښه سړی و، بیا حج بیت الله له چې کوم دی تللی و، چې کله حج بیت الله له تللی محترم و، هلته په عرفات کې د یو سړي نه واورېدل چې د الله نه سوال کوه چې یا الله د عرفې په ورځ چې کوم مسلمانان روژې نیسي د هغې په برکت سره زما بخښنه او مغفرت وکړه. د دې بل سړي ته تپوس وکړو چې ته د دې عرفې د ورځې روژې څنګه چې کوم دی الله ته وسیله کړي. هغه ورته وویله چې زما پلار داسې و چې هغه به دا دعا کوله، او بیا مې چې کله پلار وفات شو نو بیا ما په خوب کې ولیدو، او پلار نه مې تپوس وکړو چې بابا څه معامله سره الله تعالی وکړه. هغه وویل چې الله تعالی زه کله مړ شوم او قبر کې راویښ شوم، نو دې قبر ته ما چې کله وکتل خواته مې یو منور او ښایسته شکل ولاړ دی. نو ما تپوس وکړه ته څوک یې؟ راته وویل شو چې دا د عرفې د ورځې روژه ده، یعنې زه د عرفې د ورځې روژه یم، او څوک چې په دې ورځ باندې روژه نیسي نو هغه چې کوم دی الله تعالی بخښي معاف کوي. لہذا تا په دې ورځ د خلکو د روژې په وسیله باندې الله نه دعا غوښتلې وه، نو تا الله تعالی معاف کړې. نو محترمو موږ او تاسو نه پکار دي چې په دې ورځ باندې روژه ونیسو. دا یو بهترینه ورځ ده او دا یو ښه ورځ ده، او نبي علیه السلام په دې ورځ باندې روژه نیوله. البته چې کوم حاجیان حج نه تللي دي هغوی دې دې نیسي، دلته چې کوم مسلمانان دي هغه دې روژه ونیسي. د عرفې ورځ نن 14 دی، سبا چې کوم د 16 تاریخ دی، د خیالي په ورځ باندې د هفتې په ورځ باندې دا د عرفې صحیح ورځ ده. د عرفې ورځ صحیح ورځ د عرفې په ورځ دغه د خیالي په ورځ باندې ده یا 15 تاریخ باندې ده. په دې باندې انشاءالله تعالی روژه ده ټول مسلمانان یې ونیسئ، بهترین ثواب